د نوح علیہ السلام نه بعد یو لوی جلیل القدر پیغمبر چو هغه ادریس علیہ السلام. دا هم په خپل وخت کې ډېر لوی مهنت او مشقت د الله د دین لپاره کړو. آخري دته یو سودا پیدا شو په زړه کې چې دا ځنکدن څنګه شی اوس دا علم خو سوا د خدای نه بل چاته نشته یا هغه چاته پته چې د چا ځنکدنی او ساتي وزي. نو الله پاک ته یو التجا وکړه چې یا الله ما ته سکرات د موت خایا لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اے پروردگارا ز پتا سره پناه غواړم دغه سختو د مرګ نه. د مرګ سختۍ الله دې امان راکړي. عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کړی. امړی ته وی چې وای لاندې در باندې سال تیرو. هغه صاحبہ سلور زرا کال می وشو چې مړی او په سلور زرا کال کې د زنکدن تاریخواله میلاد مړی نخ کته شوی. په دغه وخت کې چې زما الق تکم تاریخواله رسیدل او میلاد مړی نخ کته شوی. نو دا چونکه ډیر لوی تکلیف دی وختي نو ځکه به حضور فرمایل چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. د مرګ د سختونه خدای ماته نجات راکړه. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما د چا زنکدن بچ سختو نو زما به خوښ نو خو ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنکدن سخت لیدلې دی نو هغه نرستو می بیا په چا انکار ونه دا سه سخت چې د سر زما په سینه باندې اډاناو او دا رنگ مبارکی دا سی سورو چې تاب ویل اوس به د مخ نوی نه روز. علماء لیکي چې دا وخت کې تپوسو شوته اسرائیل نے تپوسو کو چې دینم زیات څه تکلیف شتا. هغه ورته چې یا رسول الله دا خو مې په روپۍ کې او پیسہ تکلیف پتائی ہے. نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې اټول روپۍ تکلیف په ما کې ده خو چې زما امت سره داسې سختی ونه کړي. نو عرض داو چې سکرات د موت چې دي دا ډېر زیات سخت ځکه په دغه وخت کې د ایمان د ګټې او د بیلات سودای کداغه وخت کې د ایمان وګټلو خو عمر لا کامیاب شوی او کداغه وخت کې د ایمان بیلو دون عمر لا تباش. یو بزرگ وفات کېده ډېر علما ورته ناستو بزرگان ورته ناستو. علماء وایي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله.
دا بزرگ وی چې لا د لا دا معنا دا چې زه دا کلمه نه وایم. اسمره بزرگان چې ناستو ټول په جړا شو چې دا دومره لوی سړی و او په داسې وخت کې دی وی چې لا زه کلمه نه وایم، خدای تباه شو کړ، دا خو غرق شو. په دغه وخت کې د دې بزرګ نه هغه سکرات د موت څه وخت لري شو، طبیعت ټیک شو. ا بزرگان ورته وی چې دا پتا څه چلو، مونږ درته اشهد ان لا اله الا الله او تاوی چې لا. ا بزرگ ورته وی چې ما تاسو ته نه وی چې لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو او زوما ډیر سخت تګه ناغه سره یو ډک جامو ما ته وی چې توای چې خدایان دو دینو دا یخه وب بدر نو ما هغه ته وی چې لا، وی چې دا حربه کامیاب نشوا نو بیا را ته وی چې یا مولانا قد نجوت، اے مولانا خلاص ورانا. نو بیا مې هغه ته وی چې لا خلاص شوی نه، مخکې ډېر منزلونه پاتې. نو ما دا الله ټکه هغه ته کولو، تاسو ته مې نه وی چې زه کلمه نه وایم. نو عزیزانو دا وخت کې شیطان لعین جخت ولاړی او کوشش دا کوي چې په دغه وخت کې تا ورغلاو کی او دا د ایمان خزانه در نه واخلي. نو عرض میں داو چې ادریس علیہ السلام تا دا سودا پیدا شوا چې سکرات د موت وګورم، دا د مرګ سختای وګورم، نو د خدای عبادت به بیا نور زیات په شوق باندې کوم. الله حکم کو اسرائیل علیہ السلام تا چرا والا په سکرات د موت زنکدن په راوستو او ورته وخود ساعت قبض کا بیا را ژوندې و ودلیدل و یا الله ډېر ښه، اے خدای ز پتا پناه غواړم د دې سختای، خدای دا خود برداشت نه بار سختی ده، دا خود انسان د وس شی نه ده. بیا الله ته التجا کوي چې یا الله اوس مې د دوزخ کا تو شوق ده چې جهنم وګورم، نستا یو عظیم یره به مې پړه کې پیدا شي، نستا عبادت بنور په شوق کو. الله ملائکو ته وی چې بوې زئی نو جهنم لای بوتلو، جهنمی چې ولید او د ورننه و دا سه ملائکی پکې ولیدي چې دا غي د سپېګمو د خلینه د اور لمبه وته. تپوس یو کو چې دا سوق دی او دا ولی ورته ادریس علیہ السلام دا زبانیه ملائکی دی، دا هغه ملائکی دي چې د جهنم په اور تازه کولو باندې مقرر دي او د خله او د سپېګمونه د اور لمبه دي د پاره وزي چې دا د قهر او د غضب ملائکی. قران کې راضی کړي چې خدت ته هو ټوپونه وها غاوره پڅشي باندې خدا وخت ډیر نږدې دی چې سند الزبانیه زبم درته زبانیه ملائکه راو غواړم خلاصي به دې ته سو کړ.
تبت اخلاصی څوک. اوس عزیزانو اندازه وکړئ چې د جهنم هغه ملایکې چې د چا د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې وځي او راغوښتم درته خدای وي الله دې امان راکړي د حکومت یو مات ګډ غوندې سپۍ چې در باندې لاس کیدي نو ځان نشي خلاصولی تاڼې ته دې بوځي او بیا د تاڼېدار تیسمارخاني چې وګورئ نو څه تیاره در باندې راغلي او ډیزونه اچي او د خدای ملایکې چې زبانیه وګورئ چې د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې وځي الله دې امان راکړي چې هلته بس بله ورځ یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلی او دی زمونږ د دې علاقې چې په لاره ځي نو داسې اسمان ته ګوري ځکه چې ټوپک موپک ورسره وي نو داسې اسمان ته ګوري. نو بله ورځ راغی پولیس نیولی نو پولیس انټاروګیټ کړو دا تلی ملی به ورته وهلی را وهلی نو چراغ نو دا سره داسې ځوړند غوندې خیره قسم یې سي چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاوند د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو دې بغردېدو څنګه اوس یو څو لختې په تاڼه کې د پولیس خوړلې دي اوس څنګه روان دي ناسې دې پورې درته وایم چې یوسف علیه السلام ځان سره یو سړی مقرر کړی دی به چې په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به آواز وکړو چې مغرور مشو شاهان شاهان دیگر است غاوره کېږما د بادشاہانو بادشاہ بل دی ته څه شې ته یې څه د بادشاہانو بل بادشاہ بل طرف نه به آواز وشو چې لمن الملک اليوم داغه د قیامت د ورځې آواز دی چې ملایکې به آواز وکړي لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو دا د دنیا بادشاہان به ټول سرنګون ولاړي دا جرأت به په دغه ورځ څوک کولی شي چې هغه سر راوچت کړي چې زم بادشاہ یم لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک نو آواز بوشي لله الواحد القهار د نن ورځې هغه بادشاہ دی چې یو دی او نن ډېر په قهر د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به دې نه وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر شي دا 50,000 کاله ورځ به د الله د قهر او د غضب ورځ الله دې امان را عزیزانو دې ته سوچ کوو ځان نه فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیښ نه نو ځان نم د نظام الدین اولیاء بچی جوړ کړي منځونه هم کوي او سجده هم لګوي او چې صدر باندې پیښ شي نو بیا صادر نخپه او باسي او د خدای نه باغیان شي دغه خدای ارڅ در باندې کولی شي ارڅ کولی زمون منځونه داسې دي لکه یو کوچی سره د خار سړی تلی او نوکر ور سره چیلی به ولا ساتلی منځونه به هم ډېر کول چرته به دې چې کتو دا د خار سړی به په منځ ولاړو کوچی خیال کړی دی چې دا خو ډېر زبرګ دی جوړ منځونه ډېر کړي چې اخر کې راتلو ته نه نو دا کوچی نه چیلی را پټې کړي چې چیلی را پټې کړي نو کوچیا ورپسې کور ته راغی غاټ کوتک ور سره او په دولاسي د دې عورت را پرېښو ویل روزه ستا ویلې داسې داسې کړي په دا ډېرو لمانځو
په بارانه بدیم کاوه، په وچه بدیم کاوه، په لمده بدیم کاوه. کور دی وران شنو ایله بیله چیلای دی را پټې کېدم. تا خو ډېر منځونه کوله. نو عرض مې داو چې دا ژوند د امتحان وخت دی. امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې شو. امتحان راغی او ثابت قدم پاتې شو، دا منځونه به پکار راځي، دا نیکی به پکار راځي. نن د عظیم قهر دی د ملک، که د چا د لور واده دی صاحبه یو حال، لور واده دی روټای به کلب کې ورکوي، کلب کې لکه ته څه ګورای، ته ګورای چې کلب کې روټای ورکوي. کلبونه خو د ګورګانو سه، روټای به انټرکان کې ورکوي. خزی دی او نر دی او نرغه دی چې دونه امزان سره راوسته. ځکه انټرکان ته چې څوک روټای لذي خو به خزم بوز. هغه ورځ راته چاوي انټرکان کې دعوت ته پکې نه وي، ما خزه نشو بوتله ځان سره. اول ته چې څوک خزه ځان سره بونځي په انټرکان کې پریدي نه. د انټرکان قانون دی چې دونه به بوزین او تباله ورځي. کارډونو ته وګوره، کارډونو ته وګوره د دوی د دیوځونو. یو کارډ د لسو روپوي، بیا د خزه او د سړی لاس په ملاو شوی، بیا په د سړی نامه لیکلی، لاندې د بیگم نامه لیکلی، پلانه و بیگم پلانه. یعنی سړی ته وی چې زما خزه دې مغواړي، ته خدایم په شرمونو شرم. سملک شو دا هغه پښتانه دي. هغه چې دوی ته ګورم په دې لارو کې جنجونو سر رواني، امرګرو ته ما پښتانه وګوري چې رواني. پښتانه شتا خټ کېدلی وریجې در باندې وخوري او لارای ته دی وخېږي ها کو لا لا لا، دا پښتانه رکه کا خدای دې په دوی سیلاب راوړي. نن په اخبار کې وګورئ د وزیرانو ته خلق ناست. نو مال دا قوم دی چې جاړي چې حکومت دا ګران که دې قوم ته وګوره 3 میله کې جنیجو ته ګډ شوي 3 میله په 3 میله سړک باندې د جنیجو وزیر اعظم ته ګډېده. وزیر ورشي پټکیا ور په سر کې، سوکوله ټوپای ور په سر کې، ډمراولی دوی هغه شلخای غوندې تماچ کوړای ډمې ته غاړه کې واچي. دا پښتانه خدای دې د دې قوم نوغه وباسي. دا نوغه ویلا بارانونه دي، بارانونه څنګه د توربېلې د بند تماشا کوا چې کله به در باندې راشلېږي. بند در باندې راوشلې ده او د طوفاني نو غوندې خزې د سړو نه وړاندې اغشتي، سړی د خزو نه وړاندې. هغه قهر انتظار کوي، دا هغه قهر په دې قوم خدای پاک کم عذاب ته ساتلی دی. کابل غوندې خار کې اور بلیدې شي او لکونه خلق پکې کباب کېدې شي، نو پاکستان کې نشي کېدې. پاکستان کم مور راوړی دی او د پاکستان هغه حکومت وګوره، د پاکستان هغه فوج وګوره، فوجیان هم په مارشل الله راوستو د فوج وقار ختم د پاکستان حکومتونو. جنگ خو اوګه ساروی خکولی شي چې تر سپېږمو موړ شي، بیا جنگ کولی شي. د فوج بیړه تباه ده، خدای دې جنگ نه راولي. ته به د دوی تماشې وکړې، بیا
مارشل لا په کیسونو کې دوی چې کومه مزه و ټول ملک فوج ته الاټ ته اوس فوج نه چې د نورو نمبر پر راغله دا نورو ګوري هغه قوم به پروري او قوم پرورای په کې شروع دي چې پناه په خدای تما ته وای چې یو الګ 12 پاسي 12 او هغه 16 او 17 گریډ او 18 گریډ کې لګي او یو الګ ډبل ایم ای کړی او هغه تکلرکی نه ملایي د وزیر خپل 12 پاس 17 گریډ کې لگا او د غریب بچه ډبل ایم ای هغه تکلرکی نه ملاويږي دا سملک دی یا دا ملک د وزیرانو د پلار دی دا خو قوم وینو تپوس به کړي وې کنه قوم وې دا قوم دی چرتا وزیر راځي او صاحب دوی د ګډو رونه دي خو چې شین بوټه ورته وګوري چې دلته بچي وي دا د چایو سپی دا د روټي سپی دا د شنو چایو سپی دا د کباب او د روټي د کچرو سپی دا د سود د زکات مردار خوار سپی دا خلق دی ډېر شکر دی رمه خوشحالي کچینی ګران شي ویم الحمدلله کوړه ګران شي ویم الحمدلله کپڑے ګران شي ویم الحمدلله خدای نور تیز کې چې د دوی په دې سینو باندې سنبي منډیو زخم سټي د بيزو پشانو جوړي دا قوم د دې قابل تا پتا سو ټول عذابونه دي پولیس نه تاسو ولې جاړه عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل شي دا ډټسنو والا جاړي آی پولیس رانه لار دا ډټسنو نیو دغه پکې تلمه سوارلای مې وړې رانیونی چې مونږ پکې گشت کومال ډېرې خکړي سم کار ته ډټسن والا ته چې دا مړې وړم په 100 به اوس نو چې د 100 روپو لاري 1500 درته وای کنه وای دا رامیان دارشکو والا راشي پولیس نه تنګ ډېر خکا 2 قدمه دي چې بوزي 15 روپے درنالي کنالي ها وای دارشکو نو چې پولیس والا رونی سي پولیس د عذاب دے پرشکو نازل دے عذاب دے پډټسنو نازل دے عذاب دے پسوزکو نازل دے عذاب دے پټرکونو بسونو والا وګورئ بس جوړ سمره سورلو ته دے او دوی د پیسو د پارا ورلوډ کی چې واوړي نو د لاسو په ځای پکې 200 مړ کیږي پیسو د پارا کوي کنه نو چې تا ورلوډ بسونه بوزي او د قوم بچی تبا کې نو پولیس قدر نه لشل روپے واغست څه کو فروش ا د خدای بندگان نه ډیر خکار مونږ نه دیوالی خو آرام توپ کینو چارامی توپ کینو سزا خوبم ځان لساته کنه ما ته دی پولیس وی چې 10 روپے راکې شل راکړه یا مجسټریټ دراشي ما دی چالان کی کنه ولی هو تغالی کنه چې غلې نو عذاب د پولیس په شکل کې درته راشي مجسټریټ سزا در کی تغالی نو عذاب د مجسټریټ په شکل کې درته راشي دا قوم خدای پیژندل دین نه لري تاسو وای په ایمان چې په دې بازار کې په کلی کې په وطن کې سوک سپېړاو شو مور دم تاڼې تمنډه وي خزه دې تاڼې تمن چا جمعه ترامنډه کچ راځي چې قران سره راپورټ وکړو څوک راغلي لکه تاڼه کې څه اسمان دې افلاطون ناشته راځي جمعه ته ستاو زما منس کې تنازع چې قران ته راپورټ وکړو چې قران زمونږ څه فیصله وکړه سبا څوک راغلي جمعه خدا تاڼه ده څوک راغلی جمعه ته چې جمعه کې راپورټ وکم چې ما سره دا زیاتې کی ټول د پیرنګي قانون تمنډي وي
چې د پیرنګي قانون تمنډه وای او د خدای قانون دی پرېخه ده نو خدای به نور تباہ کوي نور بغیر کې نور به ذلیل کېږي نور به رسوا کېږي نو ادریس علیہ السلام تپوسو کو چې دا وې دا هغه زبانیه ملائکی دي چې د جهنم په حفاظت مقرر دي راغه بیا تقاضا وکړه چې یا الله اوس جنت راته وخایا مرگ میں مولیدو جہنم میں مولیدو انو د جہنم دسی اور دے کدا اغا اور یو سپڑ کے دی دنیا تراشی نو دا ټول دنیا بس کروٹش ټول دنیا بس کروٹش بیا پا دی جہنم کے طبقات تھی درجات تھی اسفل السافلین آلان دی تاخچے دا جہنم توائی علماء وائی چھے یو پیسہ پردے چاپ دنیا کے پا ظلم اخوڑا یو پیسہ په قیامت کې چې دا سړی وبخلی شي ورته به وایي نور ګناه دې معاف دي خو د فلاني سړي یو پیسه وه در باندې اوله ورکړه دی به منډه کي چې کور نه پیسې راواله هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي نو دی به ورپسې ورټوپ نو لاندې تاخچې د جهنم ته به ورسي او یا زره کاله به پکې پروت دي چې هغه پیسه راوالی او بیا سر لراشي نو بیا به د لاس نه وغورځېږي نو بیا به لاندې تل تلاړ شي دی به بیا ورټوپ کي بیا به اویا زره کاله پکې پروت یو پیسه نن قدم بیرته مونږ ټول آرام خوارئ پردي حقونه غلې ډاکې پرانا ورځ شوکې پردي مالونه وهل دا زمون کار نن ولی ستا ملک کنٹرول کیگی نا ولی زکا چه کم حکومت دا خدای نا نیریگی نو قوم داغا نا نیریگی کم حکومت پڑکی چه دا خدای یارا نوا نو د قوم زړه کې دا حکومت یاره نه عمر فاروق د خدای نه یریده نیمه شپه ده بار راووتو کوڅو کې ګرځي یو مور لور ته وایي چې هله بچیا د پایو کې اوبه واچوه لږې کمې دي نن ویل مور امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې اوبه مه اچوئ و امیر المؤمنین به چرته اوده پروت دی دا و امیر المؤمنین چرته دی اوس عمر دا خبر اوري په دروازه کې الوري ورته وای مور خبره دی ټیکو کړه امیر المؤمنین به اوده پروت دی خو امیر المؤمنین خدای خو اوده نه دی کړی داغه خدای خو راته ګوري نو د کوم حکمران پړه کې چې د خدای یری اکور پروت او په کوڅو کې تنا او په کورونو کې ته خزم یریږي